لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د جنازې د مانځه ډېر زیات فضیلت دی او ډېره غټه مرتبه او درجه او دا په اسلام کې یو داسې بویم چې یو د اسلام یو خصوصیت هم دی او په هر مذهب کې خپلې طریقې خو په اسلام کې دغه طریقې ته وګوره چې کله یو انسان وفات شي او هغه بیا کېښودلی شي په کټ کې او هغه باندې مؤمنان ودرېږي او هغې باندې جنازه وکړي او یو امام مخکې شي دا ډېره غټه طریقه او حضور علیه السلام مبارک د ډېر زیات فضایل بیان کړي دي خو دا کې ځینې داسې ملګري وي چې هغوی لا بیا په هغه عین موقع باندې د جنازې هغه مونځ او طریقه نه وي زده دا د مونږ تاسو کمزوري دو دا د مونږ تاسو هغه نالایقي دو خو بیا هم لږه زړه وهل نه دي پکار ځکه چې په حدیثو کې راغلي چې چا د جنازې مونځ وکړو او دی هغه د مړي ښخېدو ته ایثار نه شو نو الله تبارک وتعالی به دله د احد غره قدر ثواب ورکړي او بیا حدیث کې راغلي چې که څوک یې ښخېدو ته ایثار شول د 2 احد غرونو قدر ثواب به الله تبارک وتعالی ورته په تله د میزان د نیک اعمالو کې واچوي دا ډېر غټ ثواب دی راځئ کوم ملګري چې په جنازه باندې په مکمل طریقه نه پوهېږي چې د دغې ثوابونو نه محرومه نه شي نورونو چې کله هم جنازه یو انسان کې یو جنازه حاضره شوه نو دله خو په کار دا دي چې ټول نه اول نیت وکړي نیت د جنازې څنګه کول په کار دي نیت د جنازې آسان ساده پښتو کې 4 تکبیره منځ د جنازې کوم د دغې مرده په حق کې ثنا صفت خاص الله دپاره او درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او بیا دا ویل پکار دي چې په 1000 وخت په 1000 امام پسې خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبه شریفې په لوري الله اکبر دا نیت شو د نیت نه بعد چې کله الله اکبر وویلی شي نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك جل ثناؤك دا الفاظ کا چاله نه زده ساده منځ د غیرک پوری وایي سبحانك اللهم نه واخله تر غیرک پورې بیا چې کله امام وایي چې الله اکبر نو په دغه ټیم کې د بیا د کاغه مشهور د جنازې درود شریف ورله نه وي زده نو بهاري شریعت کې خو مولانا امجد علي رحمت الله علیه چې دا یو لوی عالم تیر شوی دی په هندوستان کې هغه دام لیکلی دي چې د مانځه والا درود شریف ویل دا ډېر بهتر دی د دې ثواب ډېر دی اللهم صل على محمد آغا انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا درود شریف په دغه کې وایي او دا غینه بعد چې امام الله اکبر وایي نو دغه کې بیا کچاله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا دعا کچاله نویز دا نو کتابو دا گنجائش کړی دی چې خیر دې نورې دعاګانې وغواړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نورې دواګانې د په دغه ځای کې ووایي او د هغې نه بعد چې کله بیا الله اکبر تکبیر وویلی شي نو بیا د ورپسې مطلب جاسم بیا سلام اړول نو دا هغه اسانه طریقه ده په دغه ټینګ کې بیا ځینې ملګرو نه جنازې جنازه ولیاړې راورسېږي یو تکبیر تی تیر وي 2 تکبیر تی تیر وي د هغوی دپاره بیا اسانه مسله دا و چې کله ته راورسېدې جنازه کې شریک شوې یو تکبیر تیر دی 2 تکبیره تیر دي بس ډایرکټ شریک شه او د هغې نه بعد چې کله امام سلام واړوي نو تا نه چونکې هغه کوم تکبیرونه چې تلي دي امام چې سلام واړوي امام به سلام واړوي او ته به مطلب جزان سره وایي چې الله اکبر یو در نه تیلي یا 2 در نه تیلي او چې کوم کې ورسره شریک شوي هماغه مونځ ورسره جاري ساته چې کوم هغه کلمات وي او کوم هغه وي الله تعالی موږ تاسو له په دین کې پوهه را نصیب کړي امین یا رب العالمین